یا لکه زه په کومه خوله ستا دپاره رشتې کتوله ځم، خلک به راته څه وایي چې زوی دې څه کوي؟ زه به ورته څه یم روډ ماسټر دی، ټوله ورځ روډونه ناپ کوي. بس که که نه اوزګار خېله. ملګرو زما تعلق د سوات سره دی. زه په خپل کور کې ډومبنی ماشوم وم. زما نیکه زما نوم جهان سلطانه کېښوده، خو چې زما تره راغی نو هغوی وی چې نه دا نوم زما نه دی خوښ، نوشابه یې راله سجیسټ کړ او د هغې بچپن نه والې اوسه پورې زه دې دواړو نومونو سره روانه یم. په 81 کې ما پی ټي وي جوین کړی و، هغه وخت کې د 12 کالو. زما والد صاحب اسلامیه کالج کې ټیچینګ کو او د هغې سټوډنټ و فرمان الله جان، هغوی به اکثر د حاجي سره ملاوېدو له راتلل. نو چې ما ته پته ولګېده چې دی ټي وي کې دی پروډیوسر دی، نو ما ورته هسې یو ځل خپل رای ظاهره کړه چې زه ټي وي کې کار کول غواړم، زه کولی شم. نو زما والد صاحب الله دې وبخي، هغې ډېر سختۍ سره زه منې کړم چې نه، چونکې دا زموږ فیلډ نه دی او پښتانه ورته په ښه نظر نه ګوري. د 12 کالو زما عمر و چې زما واده وشو. نو زما واده چونکې ښاریانو کې شوی، زما خاوند هندکو سپیکینګ و، هغه زما سره څنګ په څنګ ولاړو. هغه وی چې اوس ته زما عزت دی. نو ما سره ریډیو ته څو ځله تللی او ټي وي ته خو به را سره ریګولر تلو، نو د هغه سپورټ را سره ډېر و. ما به اردو، پښتو او هندکو یو ځای کولې. ډومبنۍ زما ډرامه وه تت یا چھاواں، هغه زما پکې ډبل رول و. خوښې ډرامې زما دي خاپونه، سلګۍ، تتې ډیوې وه، یو خوبونه یو سیریل و. تاسو ته یو د ډرامې یو سین کوم. هلو السلام علیکم. جی جی او واو امکا اے لږ ایزي لوډ راته وکړه که نه؟ نه چې امي خوده شي که نه مړه، نه نه او که نه چې امي وده شي نو بیا ښه ډېرې خبرې کوو. ته ما ته زر زر ایزي لوډ او امي راغله امي راغله السلام علیکم. ملګرو داسې کېږي، زمونږ ډېر هلکان، زمونږ ډېر ماشومان په دې خبره باندې ډېر بدراه شو چې هغه زما په شانتې لکه یو بدشکله ښځه به وي خو زما په شانتې به یې اواز ډېر ښکلي، هغه د بل نم بې وقوفه جوړوي. نو زه تاسو ته یو نصیحت کوم چې بې وقوفه بالکل جوړ نه شئ. ما اف ایس سی کړې ده، ټي وي ته نه وې راغلی، نو ما به بیا LLB کوله او زما وکالت خوښ و. کلر مې وایټ خوښ دی او خوراک کې مې غوښه ډېره خوښه ده. تراوت راخه څیزونه سپایسي مې خوښ دي. او چونکې د سوات یم، پیدایش او هر څه د هغه ځای دي، نو د هغه ځای نه فیډ اپ یم. د غرونو د دې څیزونو نه مې زړه موړ دی. نو دا د ښاریو د کنجسټډ هغه مې خوښ دي، دا رش او شور شار او دا هله ګوله دا مې خوښه ده. زما اوس 3 هلکان دي، یو مې لور ده. شوق پکې د هېڅ هم نشته د اداکارۍ سره. زه آسټرالیا ته تللی یم، انګلنډ ته تللی یم، دوبۍ ته تللی یم او افغانستان خو زموږ کور و، هلته به ډېر تګ راتګ و. د افغانستان خلک مطلب زما دپاره ډېر ریسپیکټیبل دي. وجه یې دا ده چې هغوی زما ډېر ریسپیکټ کوي. کوم ځای کې چې به د ایوارډ په حواله څه خبره وه نو زه به نه وم خبر، خو زما نوم به سر فهرست و. ستاسو په KPK کې ډومبنۍ فیمیل ډرامه آرټسټه زه یم چې ما ته میلاو شوی صدارتی ایوارډ. زموږ نارینه چې څومره هم دي نو هغه فنکار په سکرین لیدل غواړي خو د خپل کور نه. زه دغه ټولو خویندو ته وایم چې کومې په کورونو کې هسې ناستې دي یا تنګ دسته دي، که هغوی ته موقع میلاویږي، هغوی ته پلیټفارم میلاویږي، نو هغوی دې ضرور ټي وي ریډیو جوین کړي. او هغه رونو ته هم زه خواست کوم ډېر ادب سره، ډېر احترام سره چې تاسو زموږ د خویندې په کورونو کې تړئ مه، ستاسو نوم به پې سبا له روښانوي.